د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي. نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته بوځي، نو دا سړی به منډه کړي. چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس کړي، دا منډه یې ولې وواله. چې را واپس کړي چې منډه ولې وهې، ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی، ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده، نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ. نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ قیامت کې با بانا جوړیږي، بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوا، نو یو کس به جنت ته لاړ نشي. ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړې او مزدور کړې. قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی. رحم او کرم دا معنا چې یوونی کې دي کړي، یو په لس، یو په 200، یو په 1000، یو په لک، یو په کروڑ. تاسو خیال راغی؟ نو معامله د کرم وي، نو هله به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته به ځو. او که معامله د عدل شروع شوه، نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي، نو چې 80 کاله چا عبادت کړی، نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي. 6 میاشتې. نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې؟ ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله، که تا پې د 6 کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه. هسې خو په 6 میاشتې نه، په 6 ورځې کې هم بنګله اخیستی شي. څه ټوغکی راغی په پاکستان، ټوغکی پې ورځ تېرېږي. د دې بزرګانو، د اولیاو، د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي. د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي، د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي، دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده. لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغې له خزان نشته، هغې له زوال نشته. واحد نظام د اولیاء د بزرګانو. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده، دانا نکه په دنیا باندې غرض. په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نکه په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دي